پراجیکټ ختم شو. اوس پراجیکټ کې دا مسله ده چې دوی سامان چوتو، موږ وی سامان به نه چوتېده، موږ د خپل هسپتال ته منتقل کوو. خو که تا ته پته دا څه خلک وزګار شوی دی، او کله چې سړی وزګار شي که نه، نو هغه پردي تور ته، پردی خبرو ته دې ته وزګار شي. نو موږ له د الله تعالی دغه وس نه راکوي چې موږ په چا تور ولګو، په چا الزام ولګو. دا تاسو وایي خبرې پرې کوو، خو دا د یو سکول مسله نه ده. زمونږ اوس جي 60 جوماتونه راله سولر سیسټم، 80 کلو ته به الحمدلله زمونږ اوس په دې اختر نه پس سولر سیسټم یې 80 جوماتونو ته به ولګي. مخکې چې کوم خلک پاتې شوي دي، نو هغوی صرف ټیم تیر ټیم پاسي کړې ده، او هغه کومې خبرې چې ده خو تاسو نه پټې نه، تاسو ښکاره کړې چې هغوی څه کړي دي، هغې وکړل. قسم راته خوري که موږ دې دفتر ته څوک وایي په پیله ځل رالم، څوک وایي په دویم ځل رالمه، بس دغه خبرې کېږي، او چې نور پکې څه نشته دی. او موږ خو چې کوم کس رانشي په خپل پسې جواب کوو چې ته ولې نه راغلی، نن څه چل دی. په زمین چې په کومه طریقه کمپین وچلو او بیا خلکو په کوم اعتماد وکړو، او دا اعتماد نه پس ګرانو کتونکو زه به چې نو زه به یو 10 کاله پس دفتر ته راغلم. خو د هغې غټه وجه دا ولې نه راتلم او نن څنګه رالم. زه چې دې نه مخکې رالم، نو ما په دې تاثیر کې وګرځېدم، په دې ټیمه کې یو ملازمین ډېر زیات خوشحاله دي. او د هغې غټه وجه دا ده چې تحصیل ناظم د دغه ملازمینو سره کومه رویه ده او په کوم انداز کې ته کار اخلي، نو په هغې باندې ډېر زیات مطمئن شوم. یعنې زه پوزیشن کې خوشحاله یم. څوک چې الیکشن ته ولاړ وي، خو زه کمپین وکړم یا هر څه کوم، نو وروسته به بیا زما تنقیدي، نو په نظر یې چپ یم، او د کور نه چې سهار روزم، زه یم خدای چاته مې ضرورت مه راولي، بس ژوند دې روان دی. ګران کتونکو، نن بس تحصیل ناظم د اختیار په حوالې سره لږې خبرې اترې کوم، او خو د کوم دفتر کې ناست یو، نو دا واحد تحصیل ناظم دی چې د دې ځای چای، روټۍ، وجره، کاوه، توره، شربت دا دې د جیبه کوي. دا د هغې حالاتو په نظر کې چې دا ټیمه ډېره زیاته کمزورې ده. دویم د تحصیل ناظم په دې وساطت سره چې دې څه کار کوي. دلته کې اوس اختر را روان دی، 3 ورځو کې دا کلمې لري، دا صفا کول، دا دغه تحصیل ناظم مرهون منت دی، او د ملازمین چې کوم دی نو دغه کار کوي. بله خبره دا ده، خو 6 ستمبر راځي، اکثر ډي سی په برید تا وایي، خو 14 اګست راځي، خو 23 مارچ راځي، خو څه کېږي نو دا ټیمه کوي، تحصیل ناظم کوي. خو دغه شانتې کووډ وي، خو دغه شانتې نور اویرنس وي، سیلاب وي، پناهګاه ورکوي د سکولونو کې، دا ټول هر څه چې کوم دی نو دا تحصیل ناظم او د هغې ټیم کوي. د بده مرغه داسې یو پیریډ تیر شو چې دلته کې ملازمین نه دي، د دې ټیمې ملازمین دې کمرې ته نه راتلل. دا حقیقت دی، هر ملازم نه تپوس وکړه. او د هغې بیا یو مثال دا دی چې تحصیل ناظم خپل غم خاده او خپل تګ راتګ هغه د دې ځای په تیلو باندې، او بیا ملازمین و چې دغه موږ نشو برداشت کولی. داسې ډېرې خبرې دي، زه دې ټایم کې کول نه غواړم. زه د یو اجتماعي سوچ لرم او غواړم چې پزلمین دغه دروازې، زه تاسو ته یو خبره کوم چې د هرې پارټۍ کس وي، دا دفتر کې هر وخت خو دې نه وي، نو کس یې ناست وي، بلکل راځئ، ستاسو کار به کېږي. دا مه راوله چې یاره دا د پی ټي آی دی، دا د پارټۍ په بیس کوي، ما ووټ ورکړی دی، نه مې دی ورکړی. دا یقین زه در کوم، او خو بیا هم داسې څه وي، دا یقین زه در کوم، خو بیا هم داسې څه وي نو ما ته ویل شي. ګران کتونکو، څو خبرې مې په دې غوښتل چې یو خو د تحصیل دا زموږ دلته موږ خړپوسې کړي دي چې دا ښه وي، نو موږ خوشحاله وي. بل دې چې رالو، نو دلته کې تنخواګانې نه وي، هغه چې کوم دی نو ګرانټ یې منظور کړو، او دې اختر له چې کوم دی نو ملازمین په خندا خندا تنخواګانې واخیستې. او دا د ده نه بغیر په دې نه کېدل چې ایم این ایم ورسره په شا ولاړ دی، پي ایم ورسره په شا ولاړ دی، صوبایي حکومت یې دی. نو په دې لحاظ سره دغه هم دې ملازمینو ته یو پیدا میلاو شو. زما به د نور ناظمین هم ګوري، نورو پارټو والا هم ګوري، زما خبرو سره به اتفاق نه کوي. خو بدمرغي دا ده چې موږ اجتماعي سوچ ته وده نه ورکوو، او موږ انفرادي سوچ کې لګیا یو، ور د پلانکي یو ډېر صفت وکړو، دا خبرې ولې کېږي. زموږ بیا دا یو سلسله روان وي. او په تېر 3 کالو 2.5 کالو پیریډ باندې هم د سره خبرې اترې کوم چې دلته څومره نقصان شوي دي او څه شوي دي، او کوم غبن شوي دي او کوم څه شوي دي، نو هغې باندې زه بیا خبرې کوم، په دې باندې نه کوم. خو بیا خو
هرکلی درته وایم مجید د وخت راکولو یقینا ملګري ډېر زیات ناست دي خو یو سلام ته راغلم ډېره موده شوه چې نور راغلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان بھائی ستاسو موږ یو جهان مننه کوو، ډېره شکریه م ادا کوو. الله تعالی م عزتمن که، الله تعالی م خوشحاله لره چې خپل قیمتي ټیم هم ویستو موږ له رالی او زموږ دا کوم موقف چې دی دا تاسو اخلی نو موږ به ستاسو شکریه ادا کوو. جي ډېر چیلنجي وخت کې درته تحصیل دا مشري حواله شوې ده نو څنګه ووځېتې یا څه کار ما تر اوسه کړی دی داسې څه څه مو کړل؟ یاره الف خان بھائی انشاءالله موږ له خو چې دلته څومره عوام راغلي دي که نه نو زه به تا ته یو خبره وکړم که ستاسو پرې راسره اتفاق راځي که نه نو دا کارونه خدای کوي او د بنده نیت او اراده ده چې دا تاسو سمه لرله که نه قسم په خدای که د چا کار هم پاتې شي. او الحمدلله زموږ د دې خپلو عوامو دپاره اراده او نیت داسې پاک دی لکه شیشه چې څنګه پاکوي. زموږ به ورته لکه دا څوک نشي ثابتولی چې زه د بلې پارټۍ والا تللی او زه دسه ناست یم زما به الحمدلله په نیت هم نه وي پېښ شوې چې زه مخالف دلته چې څوک د مخالف پارټۍ والا راشي نو زه د خپلې پارټۍ والا د هغه ډېر قدر کوم چې کمې د بلې پارټۍ ولې چې دا د ما له اوټ نه دی راکړی او دلته راغی ما ته کېنه زه به د ډېر قدر کوم د ده به زه ډېر عزت کوم. د دې اصل مقصد دا دی چې زموږ دلته دا کم فساد بدنیتي او بدګماني جوړه شوې ده د دې خبرو نه چې دا زما د پارټۍ نه دی او دله زه کار نه کوم. کله چې زه دا تاسو ته دې نه ما مخکې ویلي چې الله تعالی دې هغه کس پاس کړي چې د دې عوامو په چا کې خیر وي. دا الیکشن پس شروع کې تاسو ته ما ویلي نو موږ الله تعالی پاس کړو نو دا خبره به بالکل په دې کې نه راځي چې دا زما د پارټۍ نه دی. ته د الله نه او زموږ نه دا امید ساته چې زما د پارټۍ نه د مخالف پارټۍ والا کار مخکې کېږي انشاءالله. مخکې به کېږي. زه اوس رالم ما تاسو سره لاس مې لوګو په کرسۍ کېناستلم او بس خبرې اترې کوو. کله چې دا سوچ یاره د ټیمې ملازمین راغوښتل هغوی ته قسم ورکول یا کار کول دي که نه نو دغه ټیم کې سره د ملازمینو رویه څنګه وه او اوس چې کوم دی نو کار څنګه روان؟ زه به تاسو ته یوه خبره وکړم. زه چې کله دلته رالم او په دې کرسۍ کېناستم نو ما دا ملازمین ټول راوغوښتل او په دې ځای کې م چې اوبه په یو ځای مشترکه وکړه او ما ورته دا خبره وکړه چې زه په دې ټیم کې ناظم یم عوامو اوټ راکړی زه پاس شوم دې کرسۍ له رالم خو رورولي به کوو او داسې رورولي به کوو چې تاسو په غلطه وئ زه به ستاسو لاس نیسم خو که کله ما غلطي کوله نو دا به نه وایي چې ته ناظم یې زه یو عام کس یم ما نه به م لاس نیسي ځکه چې زه م انسان یم. که زه په غلطه روان شوم نو بالکل تاسو ما رانیولی شئ دا به نه وایي چې دا زموږ ناظم دی او دا زموږ مشر دی. نو الحمدلله ته وګرځه په دې ټولو ملازمینو باندې زما نه به د الله په رحم او کرم سره او ستاسو د مشرانو په دوا سره ټول مطمئن او زما د اړخه به چاته هم څه تکلیف نه او دا کوم کار چې دی که نه دا خو د قوم خدمت دی او خدمت چې کله ته د عبادت په شکل کې که نه نو الله تعالی به ستا ټول کارونه سموي دوی به هم خوشحالي او موږ به هم خوشحالي. هسې د ټیمې حوالې سره خبرې کوو ډېر وخت نه ورو چې کمزورې ده تنخواګانې نه اخلي دا ګرانټونه یې خل دي چې دی له به دا ګرانټونه راځي که نه بس وده یاره الف خان بھائی ګرانټونه خو داسې کار و چې تاسو ته ما مخکې د الیکشن په شروع کې ویلي چې ما پیسې وکړې هغه پیسې د هغوی تنخواګانې وشوې او چې زه کله رالم نو بیا د درې درو میاشتو تنخواګانې بقایه وې چې کله بقایه وې او دلته د پنشن کم چې په پنشن کم خلک تلي دي هغوی وي چې زموږ بیا څلورمه میاشت او تنخوا نشته دی موږ باندې اوس دوکانداران هم نور اعتماد نه کوي ځکه چې موږ غریبانان خلک یو چې څلورو میاشتو په موږ باندې د دوکاندار پیسې جمع شي نو نن سبا حالت هسې هم داسې دي دوکاندار کې به هم بیا نور زور نه نو موږ لاړو ته دا باقاعده چک ساتلی شي چې زموږ په ټول کې پی کې کې به د سی ام تحصیل ته پیسې ډېرې شوي او دویم نمبر به ستا د تحصیلي تنګي ګرانې چې دته به ډېر شوی خو دا د دوی سه زه ناست یم ګوره پرون ناظم د دې څه کار نشته که د میلې نه پیسې راوړلي که په ټیکهدار بقایي دا د ټیمو کار دی دا د هغه څه خپل کس شټاپ دی د هغوی کار دی زه پرون هم تللی یم زه د ټیمو صاحب سره ناست یم ما ټیمو صاحب ته وی چې لکه اوس په دې کوم چې د موړ میله ده په ده باندې 90 لک سمثینګ بقایه ده که نه د دې څه به څه کوو ما ته وی چې که اوس د ده دا میله کینسل کوو ما نه کینسلیشن یې حق دا حل نه دی داسې کار وکړه د خپل سټاف ولېږه هغه ته یې په میله کې کېنوه چې څونه پیسې کېږي دا به موږ راوړو ځکه چې دا کوم ګرانډ ما کړی دی که نه چې دا موږ برقرار په دې
ټیمې کې او په دې اکاونټ کې وساتو. نو موږ لګیو ان شاء الله په دلته زمونږ شپږ ټوربلې دي، د دې به کم از کم 17-18-20 لاک روپۍ بل راته. هغې له ما CNW ته پبلک هیلث ته دې ته ما پیلونه جوړ کړه ومې لیږل. نو ان شاء الله چې که الله ته منظوره و نو دا به سولرایزیشن شي. نو اصل کې دا 18-20 لاک روپۍ چې بل نه موږ خلاص شو که نه دا ټیمې ته یو پیدا شوه. بل موږ یو سوچ هم لرو، لګیا یو، موږ دلته خپل منځ کې مشورې هم کوو. موږ څه ځای نشته خو دلته اوس پیسې راوړل دي. دا موږ خپلو مشرانو ته هم دا یو ریکویسټ کوو چې زموږ د تحصیل تنګیل او د ټیمې له پیسې راکړي. نو دلته موږ څه ډېر قیمتي ځایونه دي چې په دې پلازې جوړې شوې، نو د هغې کرایه چې کله راځي نو دا زموږ د تحصیلي تنګي ټیمې چې کومه ده نو دا به د ګرانټونو نه خلاصه شي. په د نګران حکومت کې دلته یو هسپتال جوړ شو، هغه هسپتال اوس ختم شو. دغه ټیم کې ټیمې والا ورته چې دا زموږ پراپرټي ده، دلته کې ګوره کار کول نه دي پکار. دنیا تاوان شو، خو دا په تنګي تحصیل هسپتال کې شو نو ډېره خبر شوې وه. هسې دغې نه څه خبر شوې او دغې کې هم څه پلازې ته اراده شته وي؟ دغې کې د پلازې سوچ هم شته او د پلازې نه علاوه هم دا ډېر سوچ دی چې دا ډېره زیاته ځمکه ده، لږه نه ده. او زموږ موړ کې چې کوم اډه اوس پاتې شوه ډېره محدود ده. نو لکه داسې کار به کوې چې د ټیمې د ګټې سوچ په هم کوې، خو د عوامو د مفادو سوچ په هم کوې چې عوامو ته څه ریلیف هم میلو شي. نو دا یو بازار ته هم نږدې ده او بل ځمکه هم ډېره ده، بل آبادي پکې ډېره ده. د دې آبادۍ د دې اډې به دا پیدا وشي چې د آبادي به خلک ګودامونو له ونیسي په کرایه. اډو ته خو هر قسمه سامان راځي که نه دکاندارانو. نو دغه یو سوچ هم ورته شته چې انشاءالله داسې به کوو. د هسپتال د منصوبه دلته ښه وه؟ د هسپتال د منصوبه ډېره ښه وه، خو دا په نګران کې شوې وه او دا د ټیم په حساب شوې وه. ټیک شوه، دا د میاشتو پراجیکټ و او هغه پراجیکټ ختم شو. اوس پراجیکټ کې دا مسله ده چې دوی سامان چوتو، موږ وی سامان به نه چوتېده، موږ د خپل هسپتال ته منتقل کوو. ځکه چې دې کې داسې مشینان دي چې هغه د خپلو پلاستیکو نه هم نه دي کولاو. نو هغه به انشاءالله موږ خپلو چې څونه الکار دي د هسپتال نو دا به موږ هغې ته وړو. هغې لپاره څه خبرې کړي؟ خبرې هم کړي او ډیچوس هم کړي، ډیچو راته بالکل ویلي دي چې دا به هسپتال ته موږ منتقل کوو. ناظم صاحب بعضې خلک یې د ناظم د اختیار نه هم خبري، د هغې سره د پڼ نه هم خبري، خو چغې سورې لکه داسې عجیبه عجیبه خبرې راځي چې دوی خو د رخایې په نوم باندې دی پاس شوي دي او دغه ځای ته تللي دي. آی روز هم د شکور علاقه کې احتجاج او د سولر سیسټم، نو په دغې خو بېلې خبرې کوو. اوس مې واورېدل چې سولر څه دي، خو لیکن بعضې خلک داسې تورونه لګوي هغه اجتماعي سوچ نه چې کوم دی نو ډډه کوي. الف خان بھائی الله تعالی دې ته عزتمن کړي او الله تعالی دې تا خوشحاله لري، خو زمونږ دا سوچ دی که نه چې په چا تور ونه لګو. خو که تا ته پته وي دا څه خلک وزګار شوی دی او کله چې سړی وزګار شي که نه نو هغه پردي تور ته پردی خبرو ته دې ته وزګار شي. نو موږ له دې الله تعالی دغه وس نه راکوي چې موږ په چا تور ولګو، په چا الزام ولګو. دا تاسو وایي خبرې پرې کوو، خو دا د یو سکول مسله نه ده چې زه د یو سکول مسله حل کړم. دا ما له بلوزم د دغه علاقې هغه مشران راغلي وو، یو کس نیم پکې نه و، پته لګي چې د هغه به هغه ضمیر نه منله یا به ځان څه ملامته ونه دی راغلی. نور د الله تعالی عزتمن کې ټول راغلي وو. هغوی څه ما دا خبره وکړه چې زه اوس یو سکول وکړم که نه او ستا له دا ټول خلک کلي په کلي راوځي او احتجاج کوي که نه د دې به بیا څوک ذمهواري؟ نو هغه وایي چې موږ به ذمهواري والو. ما دا ذمهواري ته نشي اخیستی، زما مشرانو ته دا ښه پته ده او هغوی د دې علاقې دي، د بل ځای نه دي. په دې بلو زموږ میټینګ کړی او د دوی د احتجاج نه مخکې خو موږ دا سوچ وکړو چې کم از کم 50% سکولونو ته خو موږ سولر سیسټم وکړو که نه، ټول خو نه کېږي جي که نه. او هغې تا ته پته ده چې هغه به ته اسمبلی ته ځي، په اسمبلی کې به له قانون جوړې، بیا یو محکمې ته حواله کړې، لکه CNW ته حواله کړې، پبلک هیلث ته حواله کړې، ټیمې ته حواله کړې، هغې ته به پیسې اړې، د هغې نه پس به بیا کار چالو کېږي، بیا به انجینیر ځي. نو یو پروسس به ته پوره کړې، هلې به کار کېږي. داسې خو نه کېږي که نه چې اوس لکه ته کور له شیشه راوړه او بس د کمرې په سر دې کېښوده، لاندې ورته بیټري ولګوله، داسې کېږي؟ نو یو پروسس دی، د هغې نه غیر دا کار کېږي نه. او انشاءالله چې الله تعالی به کوي، الله تعالی به کوي. سولر حوالې سره واورېدل جوماتونو ته زمونږ اوس جي 60 جوماتونه راله سولر سیسټم، 80 کلو ته به الحمدلله زمونږ اوس په دې اختر نه پس سولر سیسټم یې 80 جوماتونو ته به ولګي. د جومات چنو تاسو څنګه کړی دی؟ یو جومات ته تاسو سولر سیسټم؟ موږ هغه جومات ته سولر سیسټم کړی چې په کوم جومات کې د جمعې مونځ کېږي. هغه تاسو هغه دغه کتلی هم شئ چې کوم جومات کې د جمعې مونځ کېږي،
هغې ته موږ سولر سیسټم کړی. نو په خپل ترو داسې رابطې سره خلکو کړې وي؟ نه دا خو جي موږ تلي وو، موږ سه انجینیر دی، یو جومات هم چک کړی. هغه جومات کې بیا د لایټ نه واله، د پکي نه واله، بیا د سیسټم داسې مدرسې دې کې شته چې په هغې کې په وړو کې سیسټم کار نه کوي، د هغې ته موږ غټ کړی دی. دې کې د تنګي موړ کې یو مدرسه ده، هغې کې موږ 2 سیسټم یې اخیستي، ځکه چې 2 چته جوړه ده. اوس آینده مزید به کېږي؟ او مزید به هم کېږي انشاءالله. دا خو زموږ زوړ سیسټم دی. د اختر دپاره هم څه پلان جوړ کړی دی؟ تنګي ډېر تنګ دی ایم سی ایریا چې دلته د اختر له موږ خپل یو پلان دلته تیار کړی دی 3 ورځې مخکې. د اختر په ورځ به که خیر وي زموږ کوم د ټیمې اهلکار چې دي چې هغوی خپل منځونه وکړي او هغوی به هم راوځي او ورسره به زه هم راوځم. دا څونه چې د تنګي دا بازارونه دي په دې کې به ګرځو او چې څونه الاله کېږي د ټیم څه به دا کچره چوتېږي او دا به سیټ ته وړلی کېږي. ګاډي هر یو شی اویلیبل دی. د دې موږ دغه خپل حد نه سیوا تنظیم کړی. کله چې چارج واغسته نو تاسو به ټیمې ګاډي د هر څه به چک کړي، په هغې کې څه مرمت کار داسې ډېر کارونه پکې مو اومم کړه، لګیم یو او کمې هم راسه شته، ځکه چې موږ سه یو ګاډی دی او هغه ترایې لمځي، هغه خدای مکه ایمرجنسي جوړه شي هغې لمځي. موږ اوس یو ډیمانډ کړی دی چې د دې ترایې دپاره یو ټینکی پکار ده، د تنګي ټیمې دپاره. نو ځکه هغه ټینکی داسې دی چې په هغه ترایې شیز دی، په هغې ترایې کېږي. کمی خو ډېر دي. اصل کې زه به ته یو خبره وکړم، مخکې چې کوم خلک پاتې شوي دي نو هغوی صرف ټیم پاسي کړې ده او هغه کومې خبرې چې ده خو تاسو نه پټې نه، تاسو ښکاره کړې چې هغوی څه کړي دي هغې وکړل. خو داسې ملازمین نه من تا به اورېدلي که نه، کومه رویه یا کوم انداز د مشر ته یو کار وي؟ یاره چې ما ته خو نوره پته نه، قسم راته خوري که موږ دې دفتر ته څوک وایي په پیله ځل رالم، څوک وایي په 2یم ځل رالم، بس دغه خبرې کېږي. په دې دفتر کې هم دغه خبرې کېږي او چې نور پکې څه نشته دی. او موږ خو چې کوم کس رانشي په خپل پسې جواب کوو چې ته ولې نه راغلی، نن څه چل دی، موږ نه خفه وي، بیمار وي، څه چلو، نو الحمدلله موږ یې په خپله تپوس کوو. تاسو څنګه ذکر کوئ دلته کې تاسو په اوبو چې دا کومه سبسیډي ورکوئ که نه په کروڑه روپو، لکه دلته کې دا یو لاسز روان دی، خو دلته کې د اوبو نظام چې کوم دی په تنګي ایریا کې اوبه خرابې دي، په دې کوم دنیا منصوبې راغلي، پیپونه لګېدلي، کارونه په دې څه کار کړی دی؟ داسې کار دی الف خان بهي چې دا پیپونه کوم دي دا ډېر پخواني دي. پخواني داسې دي زه به تا اوس پوهېږم کېدای شي تا له ورته خندا هم درشي. دې کې ډېر پیپونه داسې دي چې دا سیمټي لګېدلي، پلاستیک هم نه دی، اوسپنه هم نه ده، سټیل هم نه دی، د سیمټي پیپونه دي. نو چې کله دې کې کار کېږي نو چې د کرندې ورته سره هم ولګي نو دې کې اوبه میکس کېږي. اوس دې له موږ یو ترتیب لګیو برابرو، خو په هغې ډېرې زیاتې پیسې راځي. موږ وایو چې دا به موږ هم دا د سټیل پیپونه ولګو او په دې روډونو غاړې ته به یې ولګو. د دې یو اصل مسله دا ده چې کله په دې کې لیکیج راشي که نه نو د دې بیا پته نه لګي. او ښکاره پیپ خو ښکاره ښکاري، په دې ځای کې ته لیک روان دی ورشه بند دی که، د دې نه بل حل نشته جي. نو خالد خان مخې ته هم او دا هم ټول د دې خپل باقاعده زه راغلی یم، د دې ما خپل پیلونه تیار کړي دي، هغه له مې ورکړي، ایم پی ایس صاحب له مې ورکړي، ایم این ایس صاحب له مې ورکړي، دواړو له مې ورکړي. تاسو د شپږو ټیوبویلې خبرې وکړئ، تاسو سره څونه ټیوبویل دلته بند دي چې په تېرو حکومتونو کې جوړ شوي دي، توجه ورته نشته او خرچه پې کېږي؟ زموږ هم دا 6 ټیوبویلې دي، دې کې داسې سیسټم دی که نه چې دلته خو د بجلۍ مسله هم ده، بل بیا داسې یو سیسټم پکې تېر شوی دی چې ډېر خلک پکې په ودو عادت شوي، د ډیوټي چا نه ده کړې. اوس خو هغه خلک الحمدلله راځي، په خپله خوښه راځي. موږ چې ما خو تا ته دې نه مخکې وي چې ما ورته وي چې ما کې څه غلطي ما ته به م وایه، که تاسو کې غلطي د خفګان کار به نه کوو، دا په خوشحالۍ حل کوو. نو خلک راځي، خو دلته چې کومې ټینکۍ دي نو دا په 7 او په 8 ګنټې کې ډکېږي. نو دلته زموږ چې کوم د برزو فیډر دی نو هغې کې ګنټه بجلي یو ګنټه نه وي، نو هغه پوره نه شي. بیا دوی چې سار راشي، سار ته بیا اوبه روانې شي، نو دا ټینکۍ چې کله نیمې نه واوړي نو بیا بعضې داسې ځای نه وي چې هغې ته اوبه نه خېږي. نو دا خلک چې کوم فریاد کوي دا وجه چې د ټینکۍ پرشر کم شي نو اوبه بیا رسي نه. موږ چې دا تاسو ته کومه خبره کوو چې دا سولرایزیشن وشي نو دا ټینکۍ به ډکېږي په 6 ګنټې کې، نو د اوبه به زیاته راسي. ناظم صاحب لکه ټیکس اخلو، ټیکه ورکوو، په ریچن اډه وګورو یا چې کوم دی تنګي ده وګورو، سهولیات نشته دی، لکه د اډو کې خو نه اوبه قدرې هم نه میلاوي که نه، دې ته اړو چا توجه نه ده کړې. یاره زه خو ورته اوس وایم، اوس تاسو که دې نه وځئ دا میلې چک کوئ، هرې میلې ته ورځ کې 3 پیرې اوبه ځي، د څاروو دپاره هم ځي، د څکلو دپاره هم ځي او چکراو هم کېږي. تاسو باقاعده تلی شئ، چک کولی شئ. بل ما سره ریکارډ شته، ما ګروپ جوړ کړی،
د هر یو کس د هر یو ټیم خپل خپل کار دی او هغه به ګروپ ته راولي او ما ته به ښایي چې زه په دې ځای کې یم او ما دا ډیوټي وکړه تاریخ به مو څه یادوي ټیم به مو څه یادوي چې زه په دې ټیم دلته حاضر یم دې له ما خپل ګروپ جوړ کړی د منډۍ پولې والې سره څه دغه کېږي چې بره پېغه کاڼې چې بیا د اوبو دغه ده په بعض ځینو کې لکه 400 حدودو کې دلته نو اوبه خو دې ځای نه ځي اوبه چې کم دی نو فصلونو ته ډېر کمې ځي په هغې باندې کار روان دی او په دغه خلکو اعتراض کړو خبر شوي هغې نه خبر شوم اعتراض یې کړی جي خو زه تاسو ته یو خبره کوم بېشکه دا کوم ځای چې دی او پول دی او په دې دا کاڼ یړی که نه او کېدای شي هغه کوم سیټ ته ګریل چې و هغه پکې لږ داغې شوی را داغې شوی خو دا خو مونږ خو دا سوچ کوو خو دلته دا سوچ نه کوو که نه چې دی څه دپاره اړولي دی د مستۍ نه اړولي که د ضرورت په ټیم یې اړولي دا خو ضرورت دی چې دوی هغه کاڼي را یو ځای کوي او هغې ته یې ولي کومې تنبیې چې دي هغه سیلابونه وړي دي نو د اوبه دې خوا دې زمونږ دې نیر چې کوم دی دې ته اوبه را برابرولي نور پکې هېڅ نه و لکه کوم دغه چې کړي ایس ډي او نو هغه نه خلکو ډیمانډ کوو چې دی خو اوبه کمې دي نو دغه خواري وکړه د هغې دا حل شو چې خلک پرې اعتراض کوي لکه تاسو ډېر هم وایئ که نه چې یاره ما سره د اختیار نشته یا ما سره د اختیار نشته خو موږ دا ګڼو چې تا سره ایم این ایم دی تا سره ایم پی ایم دی دلته ایریګیشن محکمه هغه شانته کردار نه ادا کوي ګندونه اوبه چې کم دی ولو کې ماشي مچان دا ډېر زیات شوي دي مخکې به سپری هم کېدله سپری دپاره څه پڼ مڼ یا داسې څه دغسې سپری خو ما چالو کړې ده جي تاسو به نه یې کتلې سپری ما په ټول تحصیل تنګي کې رانیولې ده او باقاعده په پمپونو مې رانیولې د دغه هغه مخکې په جنریټر کې ده هغې نه بیمارۍ جوړېدې ما ټوله په پمپونو رانیولې هغه هم زه تا ته خو ویشم چې کم کم ویلیج کونسل یې وشوې دا هغه ډکي میرآباد نه مې داسې رانیولې را روانه ده او دا ټول کلي به په پمپونو سپری کېږي انشاءالله پبلک هیلث یا ایریګیشن سره چېرته میټینګ کړی دا پبلک هیلث هم کړی دی ایریګیشن هم کړی دی د ایریګیشن هم دا خبرې دي چې باید څونه دا نیرونه دي څونه دا غټ لښتي دي دا ګنده دي نو هغوی وایي چې بالکل سم پې صفا کړي هم دي که تاسو خیال راځي دی دغه کې یو دوه نیرو میرزا ډېر سیټ ته عوامو ته بند شوي په دې سیلاب کې هغه دواړه نیرونه یې راته وکړل او بیا عوامو ته چالو کړل څه پیغام به ورکوي بس مونږ خو دا پیغام ورکوو چې غټ اختر دی او ډېر د خوشحالۍ اختر دی مونږ عوامو ته همدغه پیغام ورکوو چې ښه په خوشحالۍ ښه په مینه ښه په محبت یې تېر کوئ او یو بل سره ښه سلوک وکړئ یو بل سره په ښه طریقه میلاو شئ او خوشحالي معنا وکړئ ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو او ګندونه نالو ته مه غورځوئ دغه ورځ ستاسو لپاره مسله جوړېږي لږ د عوامو چې کومه ذمهواري ده پکار دی چې هغه موږ ترسره کړو ګرانو کتونکو ټوله انټرویو مو اورېدله د اخلاقو دننه د یو مشر په خیز باندې مشر څه ته وایي د ټول علاقې مشر او مشر تربیت ورکوي دې خبرو تاسو به نور انټرویو هم کتلی وي هغه به وتړمه ابل به ځوړن کړمه ابل له به غوپې ورکړمه هغه ور له به لته ورکړمه یو عجیبه شانتې حالاتو نه موږ تیر شو بلکې موږ نه د اوس مې د ملازمینو سره خبرې کولې څنګه چې ناظم صاحب ووي ما ته خلک وایي حقیقت زه هم کلونه پس رالم دلته کې مشر چې ګوره دا د الله پاک شکر ویستل دي او دا به ناظم صاحب کمپین ما کړی دی ناظم صاحب په پر تقریر کې وي چې الله دې هغه چاله اختیار ورکړي چې هغه د دې قوم لپاره خیرخوا وي په ناظم صاحب کې همدا پیدا و چې ایم این ایم ورسره د ایم پی ایم ورسره ناظم صاحب مو تا ته دا نشي ویلی چې ما سره اختیار نشته خو پوره اختیار دی ورسره صوبایي اسمبلي ورسره کلکه ولاړه ده نو کار به کېږي به نو دا د خبرو حل بل ناظم صاحب سره زه پاور هم شته خو چېرته یې نه وي چې یاره افسرانو سم شي افسرانو زه به دا وکړم افسرانو تاسو غلی افسران دا دي افسران یې ټول وغوښتل د الله په کتاب یې د خلق واغسته ټولو نه دغه نښه خو ما کې هم غلا سیکوله برملا راته وایه خو تاسو کې غلا وله لاس په هم نیسم ګرانو کتونکو په ټیمې باندې زما ډېر زبردست پروګرام را روان دی انشاءالله او دا هم د دې ناظم صاحب ته کریډ ځي چې موږ یې د ټیمې د یو دغه نه خبر کړو چې د دې انکم څومره دی او دوی سبسډي تنګي خلکو له څونه ورکوي د اوبو په مد کې 1 کروڑ 30 لاک نه زیات چې کوم دی دا د دوی چې کوم دی نو په اوبو باندې خرچه راځي چې کې بجلی بیله کې ملازمین یې چېر څه واچي او دوی ته څه راځي دوی ته 25-30 لاک چې کوم دی نو دوی ته انکم 20 لاکه پورې چې کوم دی نو دوی ته ماخانه راځي نو ډېر په دغه کې روان دي ګرانټ یې مل نه دي قام هم ورسره دا کوي بل پراپرټي ټیکس چې کوم دی د هغې دپاره دوی دا کومې خبرې چې روانې شوي دي خو دغه وشو نو انشاءالله چې ټیمې به په خپلو خپلو باندې ودرېږي مزید ورسره بیا خبرې اترې کوم لومبې ملاقات او خبرې ډېر دي سوالونه ډېر دي خو پروګرام ډېر اوږدېږي انشاءالله ستاسو څه ګیله وي خو له ووایه ناظم صاحب نه تاسو ته به جواب درکړي